سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم الصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم ظهور العلوم والحكم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له في الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على إخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أوصني فقال معاذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال أخلص دينك يكفك العمل القليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال الإخلاص أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ومددت يدي إليك تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا أنت في قلبي ووسواسي وما جلست على قوم أحدثهم إلا وأن يكون حديثي بين جلاسي
وما شربت الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ولا ذكرتك مطلوبا ولا حضنا إلا رأيت حبك مقرونا بأنفاسي حال الدنيا سرب سر فرسیدم اسفر زانا گفت یا خوابست یا بادست یا افسانہ باز گفتم حال کس کے دل دروے بست گفت یا غولست یا دیوست یا دیوانا بسیار گفتم ای نفس دنیرا نکرد باید نکردنی را نشنید از من ای نفس کافر تا دید آخر ندیدنی را جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے نہ جائے ان کی تحمل پر کے بے ڈب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کی سخت ہے انتقام اس کا کمال خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالہ تاریک در سحر دے کشف الدجى بجمالہ فاخلاق منور دے حسنت جمیع خصالہ پاک محبوب دعوت اکبر دے صلو علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب قابل قدر گرامی قدر معزز حاضرین برادران اسلام عزیزان ملت مسجد قرآن عظیم واجب تعظیم کا حصہ تلاوت کړه او د سردار دو جهان علیہ الصلوۃ والسلام کوم حدیث مبارک ما روایت کړل د قرآن عظیم په دې حصہ کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې احادیث مبارکو کې د اخلاص او د للہیت متعلق بیان دی اخلاص او للہیت ستوي چې سړی کمی او عمل کوي نو د په عمل کې د مقصد صرف د الله رضا وي چې زما الله زمانه راضي شي دا مقصد وي دې ته اخلاص ویلي قرآن شریف کې د دې اخلاص متعلق الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له في الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما امروا او دې خلکو ته امر نو کړی شوی مگر د څه امر کړی شوی الا ليعبدوا الله چې دوی د الله عبادت وکړي مخلصین له فی الدین په دې حال کې چې دوی اخلاص کوونکي د پاره د الله چې په هر عمل کې د دوی اخلاصي او قرآن شریف کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق قل امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین قل ورته چې ما ته امر کړی شوی دی چې زه اخلاص کوم د پاره د الله چې زه هر یو عمل د الله د پاره کوم زما هر یو عمل کې نی مگر دا اخلاص وي یو صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مل ایمان
ایمان چاته ویلی شي؟ ایمان د څه نه عبارت دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ایمان د دین عبارت دی الاخلاص، د اخلاص نه بس چې ځان کې اخلاص پیدا کړي ته بس ویلی شي دا ایمان ویلی شي بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من فارق الدنیا على اخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې یو سړی د دنیا نه جدا شو، دنیا نه لاړ، وفات شو، دنیا نه دی لاړ، من فارق الدنیا، خو څنګه د دنیا نه لاړ؟ على اخلاص لله، اخلاص پکې سره د اخلاص د الله لپاره، هغه الله چې هغه واحد لا شریک دی، او په جون کې د مسکو زکات یې ورکو، نو دې د دنیا نه لاړ، والله عنه راض، الله د دې راضي دی. چې یو سړی مرګ په اخلاص باندې وشو، سمانه تر مرګ پورې دی په اخلاص باندې قائم وو، هر یو عمل د الله د پاره د دنیا نه چې دی لاړ، الله د دې راضي دی بس. او فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله ستاسو صورت ته نه ګوري، ستاسو جسمونو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله ستاسو نیت ته ګوري، ستاسو زړه ته ګوري، چې ته عمل په کوم نیت باندې کې، ستاسو هغه نیت ته ګوري. الله جزا او سزا چې ورکړي دا د انسان په نیت باندې ورکړي، جزا او سزا دا د انسان په نیت باندې الله ذوالجلال ورکړي. او فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام طوبى للمخلصین، داغی مخلصینو د پاره خوشخبری ده، هم مصابیح دوی دا رڼا چراغونه دي، داسې مصابیح الهدى هدا چې دوی د هدایت هغه چراغونه دي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی علیہ السلام یمن ته لېږدی، د یمن گورنر مقرر کړ، د یمن عامل مقرر کړ، نو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لېږه ورسره روان دی، دی په اس باندې سور دی، هغه روان دی ورسره پیاده. نبی علیہ السلام ورته وی معاذ ما ته وګوره ډېر چې ته واپس راځې د یمن نه، زه په دې دنیا باندې نه وګوره ما ته ډېر چې رخصت یې کړه. ورته وی چې ما ته آخري یو وصیت وکړه، اوصني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو آخري وصیت چې هغه زه یادګار وساتم ما ته یاد. ورته وی اخلص دینک، بس ته په دین کې اخلاص پیدا کړه، ځان کې اخلاص، هر یو عمل چې کې د اخلاص. یکفیک العمل القلیل، کو ستا لږ عمل وي، لږ خدا به ستا دپاره کافي وګرځي. چې کله ستا په عمل کې اخلاص وي، خو چې لږ عمل وي تا دپاره به کافي، او چې اخلاص پکې نه وي، کو ډېر عمل وي نو تا دپاره کافي نه ګرځېږي. اخلاص چې یاره لږ عمل په اخلاص سره وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو جهاد کې یو کافر رونی وروي ورځو، او چې په سینه ولا کېناست دوی راوست او سړی ته کټکاو، نو هغه کافر په د لاس شاته لاندې نه لاړې ورته کړې په دې مخ باندې. حضرت علی رضی الله فورن پاسېد پرېښو دا کافر. دا کافر ورته وایي چې یاره تا خو چې په مال باندې کله قابو حاصل که، قدرت ته حاصل که، ستا پوره په دغه کې زه رالم په سینه راله کېناستې، نو دې وخت کې زه پرېښودم. ورته وی ما کو ته قتلولې د الله د رضا لپاره مې قتلولې، جهاد د الله د رضا لپاره. خو چې کله تا زما په مخ باندې لاړې روتو کړې،
نو دې کې زما ذاتي غصه ماته راغله انتقام کې تا نه انتقام وایي نو دا هغې ذاتي غصې په بنا باندې ماته پرېښودی کافر ورته وی زه اوس د دنیا نه کافر تلم خو ستا د اخلاص په ما کې دومره پهګې جذبه پیدا کړه چې ما ته کلمه ووایي ما مسلمان ستا د اخلاص یاره دومره ته په تا زه قتلولم په سینه راته کېناستې او تا کې دومره اخلاص چې یاره تا د الله دپاره قتلولم خو چې ما په مخ باندې لاړې درود وکړې نو ستا په زړه کې دا راغلل چې یاره زما ذاتي انتقام په دې کې راغی زه دې پرېښودم تا کې دومره اخلاص دی بس ټیک ده ما هغه کلمه وایي ما مسلمان کلمې به ته وي مسلمان شو ګوره اخلاص د وجې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو جنګ کې یو شهزاده ونیو د مسلمانانو یې ډېر نقصان رسولی مسلمانانو ته او چې کله دې گرفتار شو دا شهزاده د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رضا و چې دې قتل ځکه ډېر نقصان یې رسولی مسلمانانو ته جنگ کې گرفتار شو چې کله یې قتلو نو دا شهزاده ورته وایي چې یاره جي زما یو اخري تمنا ده که تا پوره کړه وي څه وایي ډېر زیات تکلیف چې زه اوبه وڅښم ورته ویې لکه اوبه وله ورکړې چې اوبه یې ورکړې اوبه داسې لاس ګونې داسې رفېده لرزه اوبه داسې ورته ویې ولې وڅښه وی نه یاره لکې مې دا لیکله چې زه اوبه څښم ته حکم وکړې زما سر زما نه پهګې جدا شي سر زما ته جدا کړي جلات جدا کړي لکه نشم څښلی یېرېږم ورته یې وی نه څو پورې چې تا دا اوبه نه څښلې تا به نه قتلېږي څو پورې تا دا اوبه نه څښلې تا په تا به موږ نه قتلو وی ښه واده ده وی او اوبې راواخېستې او تویې کړې ورته یې اوس ته ما نشي قتلولی عمر فاروق ته وی ولې وی ځکه تا خپله واده وکړه چې دا اوبه تا نه وي څښلې زه به تا نقل دما اوبه خو ما پرېږدې خو زما هسې مو ونه څښلې عمر فاروق ورته وی ټیک ته ما واده وکړه زه تا نه قتلم ورته وی ته زه ټیک چې ورته وی بلکل ښه ما ته کلمه ووایي ما مسلمان ورته وی ولې تا مخکې ولې کلمه نه وي وی مخکې تا زما د حکم د قتل حکم کړی و نو که هغې وخت کې ما کلمه وي نو خلکو به وی چې د مرګ د یېرې د وجې نه وي ما وی زه داسې څه هیله جوړه کړم چې یاره زه په اخلاص سره دا کلمه وویم چې خلک ده ونه وایي چې یاره ته دا کلمه د څه د وجې نه وي د یېرې د وجې نه چې کله هیله ما جوړه کړه نو اوس زه په اخلاص سره ویم کلمه ته کلمه ورته وایي هغه مسلمان شم او بیا د مسلمانانو په فوج کې جنګېده بیا داسې خالد ابن ولید رضی الله تعالی صحابی چې د 200 جهادونو کې شرکت کړي 200 جهادونو کې نبی اسلام د رستم ډېره زمانه جنګ دی 200 جهادونو کې یا 120 باندې روایتو کې 120 جنگونو کې د شرکت کړي او چې کله وفات کېده نو د صحابه راوغوښتل ورته وی زما په دې ټول بدن کې 1 انچ زیاده سي نشته چې په هغې باندې د تورې یا د غشي یا د نیزې ګزار نه وي لګېدلی چېرته 1 انچ ځای پکې داسې روح نشته ټول بدن زما پهګې زخمي شوی دی لیکن زما تمنام دا و چې الله ماله د شهادت مرګ راکړي لیکن زه په خپله بستره باندې به او سلفان وی د خر غوندې په خپله بستره باندې به حالانکې زما تمنام وه ما هر یو جهاد کی شرکت دا په اخلاص سره کړی خو اصل کې دغه دا شهادت مرګ الله څخه ورنکړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د متعلق یو خبره کړې و چې خالد سیف من سیوف الله یو جهاد کې دوه درې توري ماته کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د متعلق فرمایل خالد سیف من سیوف الله چې خالد د الله د تورو نه یو تور او د توري کار بل ما توري دی خپل نه ماتي نو څنګه الله تعالی جهاد کې د شهادت مرګ ورنکړ بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرې لاس ساتلو د پاره الله تعالی شهادت مرګ ورنکړ یو ځای کې یو جهاد کې شریک دی او د کمانډر ان چیف د ټول صحابه او تابعینو د
جهاد مشر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو خط ولېږه ورته وی چیرې دا خط درغی دا خط چې د چا په لاس باندې درغی نو ته د فوج مشر وي د فوج مشري ته حواله کو ته مدینه منورې ته راځي مدینه ته راشه او کو د یو عام سپی په حیثیت باندې جنگيږي به ستا خو خلک چا خط ورغی فورا مشري هغه ته حواله کړه ورته وی مدینه ته راځم او زه د یو عام سپی په حیثیت باندې جنگيږم چاته یو جهاد کې تاسو ورته تا ته ګران نه ده مشکل نه ده چې مخکې د کمانډر ان چیف په حیثیت باندې ته جنگېږي او تاسو د یو عام سپی په حیثیت باندې عام فوجي په حیثیت ورته یې نه ماته هیڅ ګران نه ده کوم مخکې زه د یو کمانډر ان چیف په حیثیت کوم د الله د رضا لپاره بس چېرې من الله راضي شي اخلاص وکړم او کو اوس د یو عام سپی په حیثیت هم د الله د رضا لپاره په زما د الله رضا مقصد دی بس چې الله زمانه راضي شي د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا په لاس باندې یمن چې کله دا فتح شو د سور وزیرستو مدائن چې کله فتح شو مدائن خان نو یو سور ودې پس چې آلات ټیک شو یو صحابي راغلو داسې صادر کې سره انغستلي دي صادر کې سره انغستلي دي راغی حضرت سعد بن ابي وقاص ته صادر اوس کړو ویجی دا یو امانت دی او دا وال اچھا وکړه نو دا د مدائن د بادشاہ د سر تاجو او د سونی جوړو د سونی او دومره قیمتي ملغلرې پکې قیمتي ملغلرې پکې یو دغه لګېدلې او کاڼي لګېدلې وی کو دا د صحابي چا لیدلم نو د ځان ته کړی و پټ کړی نو د اوو نسلو د خرچې لپاره د لپاره دا کاتو د اوو نسلو اوو پیړۍ پورې د لپاره کاتو 200 کال پورې د لپاره دا کاتو دومره قیمتي ملغلرې او قیمتي کاڼي او ټوله سونا وه هغه سعد بن ابي وقاص وکتل چې دا دومره قیمتي شي چېرته غورځېدلي وو د هغه نه هغه بادشاه قتل شوی و چې د په خاورو کې پروت و در اوچت کړی دي چې حالات ټیک شو راویړه بادشاه ته چې کوم ګورنر و سعد بن ابي وقاص هغه ته یې حواله کړ هغه چې دا دومره قیمتي شي چې یاره دومره قیمتي تاج دی او دومره قیمتي ملغلرې دي او د صحابي په صادر کې راوړستلې دي راوړو ورته یې ویل ستا نوم څه دی ستا نوم څه دی دې صحابي ته وایي ده ورته داسې شا کړه وی چې ما د چا د رضا دپاره راوړی دی هغه الله زما نوم پېژني خپل نوم یې ورته ونښو یاره دا ګوره دې ته اخلاص وایي وی چې ما د چا د رضا دپاره دا شی اوچت کړی او د چا د رضا دپاره مې تا ته حواله کړ نو هغه ذات زما نوم پېژني زما نوم ته ضرورت نشته او روان شو ته داسې کوي ویې نه کتل ورته داسې دې خلکو له چې الله دا کوم مقامات ورکړي دا د اخلاص په بنا باندې ورکړي حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه دغه کتاب شاه ستو کې پڑھاویږي ابو داود شریف دورې په کال باندې طالبان وایي دریمه صدۍ کې تیر شوي دي د دریمه صدۍ په اول کې تیر شوي دي یو ځای کې کشتۍ کې داسې سفر کوي کشتۍ کې نو کشتۍ خوا کې بله کشتۍ روانه وه نو دله انټوشکې ورغې نو دوی وایي چې الحمدلله خوا کې کشتۍ کې بل کس ناست و هغه ورته وایي یرحمک الله چې ته جواب ورکو یهدیکم الله یا جزاکم الله یا یهدیکم الله دا جواب ورکولو کشتۍ لرې تېرې وه د وی یاره ما ته یرحمک الله وایي ما جواب ورنکړ غاړې ته نږدې و د کشتۍ نه کوز شو بله کشتۍ بکرۍ په یو درهمه یې وکړې درهم ډېر و یو درهم باندې ونیول او روان شو هغې کشتۍ پسې روان هغې کشتۍ ته ور نږدې شو ورته وی یهدیکم الله ویصلح بالک یهدیکم الله الله تا ته هدایت وکړي جواب یې ورکړ واپس راغی چې شپه شوه
نو خوب کې ورته چوي چې امام ابو داود مبارک شه الله د یو درهم د وجې نه خدای پاک ته د لپاره جنت واجب چې تا دا عمل دومره په اخلاص سره وکړو چې یاره تا ته تالها انټوش کې وکړو ته وي چې الحمدلله هغه ته یرحمک الله وي تا جواب چې ورکو کښتۍ لرې تللی وه نو تا په اخلاص سره کښتۍ ونیوله هغه ته ورسېدې ستا دې عمل کې دومره اخلاص و چې الله تعالی لپاره جنت واجب کړه مبارک شه ورته یې نو ګوره اخلاص د وجې نه لږ عمل دا څه معمولي عمل و چې جواب ورکول یهدیکم الله لیکن د دې اخلاص په بنا هغه الله جنت ورکړي پکار دا چې موږ هم کوم عمل کوو اخلاص دپاره د الله د رضا دپاره که یو سړي د بل د دکلاوي دپاره یو عمل کوي د بل د هغه تعالی څه درکړي الله سره خو هر څه شته دی در به کړي تعالی بل به تعالی څه درکړي نه ته د الله رضا ملفوظ او مد نظر ساته نور ارسل دی وسره راشي په خپل راشي خو ستا اول نقطه نگاه به دا د الله رضا وي چې الله مانه راضي شي زما د عمل لپاره د اخلاص شي زه د وخت د ادمې تقاضا په بنا دې باندې به انشاءالله انتهي وکړو بیا بیان